زما د دې ویډیو د لارې د قامي تحریک پښتونخوا ملي پارټۍ ټولو ملګرو ته خواست دی چې د دې ډاکټر د دې خبر په دې باندې د دې جنډې د دې روی ته وګورئ، خپلې ګیلې ختمې کوي. دا چې ملګري د قامي تحریک دپاره خپلې ګیلې نشي ختمولی، بیا به سبا ولاړې په جنازه کې بیلچه به هم راخیستی، افسوس به کوئ. په موږ ټولو کې د هیڅ چا ګرنټي نشته چې کله به موږ مرو. دا زما خواست دی د درازنده ملګرو ته، دا زما خواست دی د ډي خان او دا زما خواست دی د ټولې خیبر پښتونخوا ملګرو ته، د دې عظیم انسان په دې قبر باندې چې دا لوز وکړو چې موږ به د قامي تحریک دپاره که په زړونو کې کم خیره هغه به وباسو چې سبا د ورونو په شان ولاړو پښیمان نه یو. د کام مشر مې څوک دی دا خو نه دي مسخرې، د کام مشر هغه دی چې پر کام وایي نارې، چې راوړي رڼاګانې راڅه پورته کړي تیارې، چې راوړي رڼاګانې راڅه پورته کړي تیارې. دا کام شکایت غواړي صفا غوندې انسان غواړي، مشر محمود خان غواړي، مشر محمود خان غواړي، مشر محمود خان غواړي، مشر محمود خان غواړي. د مړي په قبر باندې خبرې خلک داسې بولي چې دا یو روایت دی. زه ډېر په ایماندارۍ سره وایم چې کوم انسان لاړ شي د دې نړۍ نه او خلک یې کمی محسوس کړي، دا د دغه انسان د آخرت او د دنیا د ټولو ګټه ده. زه سهار راپاڅېدلم، د دې ځای نه سوات ډېر زیات لرې دی، په سوونو کیلومیټره لرې دی. ما ته خورایي ویل ډاکټر صاحب وفات شو. ما ورته ویل مال جنتي به ویل ځکه ویل ولې مال مور هم ته خبر و چې ناجوړه دی. ما ته ویل دا کوم ډاکټر سره ته خبرې کوې، کله ناکله پوښتنه کوې، مال داسې ملګری دی ناروغه دی. بیا د چا ژوند چې په قامي تحریک کې تېر شوی په قبایلي مشرۍ کې د هغې کمی ډېر زیات محسوسېږي. دا 3-4 ورځې به خلکو د ډاکټر صاحب په ژوند خبرې کړي. زه ډاکټر د لسګونو کلونو نه پېژنم. د ټولو نه په دا انتهایی سخت حالت کې زموږ په دا قام او په دا وطن باندې سخت حالت راغلی دی. دا انسان په دا جنډه کې رالو شو، په دا جنډه کې الحمدلله دفن دی. دا جنډه د دې قام د ازادۍ، د دې قام د خپلواکۍ علمبردار ده. معنا ډاکټر د قام په ازادۍ او د قام د خپلواکۍ او د قام د خوشحالۍ دپاره خپل ژوند په دې لار کې صرف کړ. زموږ په ملګرو کې دا د پارټۍ او د قامي تحریک په نوې مرحله کې د ډېرو انسانانو ډېر زیات ضرورت. البته د الله تعالی به خپل کمالات چې دي به په عزت رخصتول، ځکه چې کله یو کار شروع کېږي په هغې کې انسان چې کوم دی کله ته بیا غلطۍ وشي. په دا کسانو کې دا ډاکټر صاحب ملک ریاض الله دې وبخي، زموږ رؤف لالا د کوهاټ، شاه فیصل افغان، دا داسې خلکو که دا زموږ سره ژوندي وي موږ په حیثیت د قامي تحریک انتهایی ډېر زیات ضرورت محسوس. قدرمن هغه شی چې ته ورته اړتیا لرې. د ډاکټر صاحب ژوند ته موږ اړتیا لرله، خو د الله تعالی به خپله مرضي وه. اوس به دا کار چې کوم دی د ډاکټر صاحب الوادونه پوره کوي. زه اوږدې خبرې نه کوم، خو په ملګرتیا کې ډېرې ترخې خبرې راځي. نن به په دا ناستو ولاړو کسانو کې چې څوک دلته نشته ډېر به په دا خبره خفئ چې کاش په دا ژوند کې ما ډاکټر ته ترخه خبره نه وی کړې. ضمیر به هم ملامتوي، احساس به هم ملامتوي، ځکه چې ټولو ته معلومه وه چې ډاکټر د نن او سبا میلمه دی. خو ډاکټر الله تعالی داسې د غر غوندې حوصله ورکړې وه چې تر مرګ اخري سرګۍ پورې د سوشل میډیا د لارې، د ټلیفون د لارې د ملګرو سره وصل. اوس هغه ملګري چې چا د ډاکټر زړه ته ذک رسولی، ډاکټر خو په ارام په دا خاورو لاندې پروت دی، خو هغه ملګري به زړه خوري چې کاش ما دا کږه خبره نه وی کړې. لہذا زما د دې ویډیو د لارې د قامي تحریک پښتونخوا ملي پارټۍ ټولو ملګرو ته خواست دی چې د دې ډاکټر د دې قبر په دې باندې د دې جنډې د دې روی ته وګورئ، خپلې ګیلې ختمې کوي. دا چې ملګري د قامي تحریک دپاره خپلې ګیلې نشي ختمولی، بیا به سبا ولاړې په جنازه کې بیلچه به هم راخیستی، افسوس به کوئ. په موږ ټولو کې د هیڅ چا ګرنټي نشته چې کله به موږ مرو. دا زما خواست دی د درازنده ملګرو ته، دا زما خواست دی د ډي خان او دا زما خواست دی د ټولې خیبر پښتونخوا ملګرو ته، د دې عظیم انسان په دې قبر باندې چې دا لوز وکړو چې موږ به
د قامي تحریک دپاره که په زړونو کم خیره هغه به وباسو چې سبا د ورونو په شان ولاړو پښیمان نه یو. الله دې مرحوم له جنتونه ورکړي او د ده چې کوم خدمات دي د دې قام دپاره الله دې هغه د نیکۍ په تله کې واچوي. امین. الله توفیق. الرحمن الرحیم. موږ نن د ډاکټر یونس پر قبر باندې هغه د جنډې دستوره سرته ورسوله. موږ صوبایي صدر ډاکټر محمد علي راغلی و او د ضلع سیکرټري رسول خان شیراني او د صوبایي اګزیکټیو شمس شیراني په موجودګي کې دلته د پارټۍ نور هم د ضلعې ملګري هم وه، ضلع اګزیکټیو هم موجود وه، ضلعي کمیټې ملګري هم وه، صوبایي کمیټې ممبران په ګڼ شمار راغلي وه. نو ډاکټر چې کومه خلا پیدا کړې ده دا خلا ډکېدا خو ناممکنه ده، لیکن موږ به کوشش کوو چې د ډاکټر پر لار لاړ شو او د کام یو والی او د کام د خودمختیاري او د پښتانه د وسایلو باندې چې کومه فلسفه د خان شهید ده او د مشر محمود خان پر څنګ ودرو او دا قومي تاریخ ته دوام ورکړو او موږ د خپلې د ذاتي وړې وړې مسلې ختم کړو او قامي مسله په نظر کې وساتو. نو موږ یو ور بیا دا عهد کوو د ډاکټر په قبر باندې چې موږ به د خان شهید فلسفه پر مخ وړو او موږ به د دې تاریخ له پیدایشه واخه انشاءالله تبارک تر ورځې پورې به د دې تاریخ سره ولاړ یو شانه بشانه او موږ به هیڅ کمپرومایز نه کوو. مننه. آباد اوسئ.